دلته کې ستاسو په موجودګۍ کې ډېرو درنو خوږو پښتنو مشرانو سپینګیرو ورونو ځوانانو کشرانو بچو سرې ټوپۍ په سر کړې او نن باقاعده باضابطه عوامي نیشنل پارټۍ کې هغې شریک و شامل شو. زه نن دې پښتنو ته تش په یو پارټۍ کې په شمولیت په خیرالۍ نه ویم. دا پارټي نه ده، دا د پښتنو ورورولي ده. زه دې پښتنو ته د پښتنو په دې ورورولۍ کې په شرکت او په شمولیت په خیرالۍ ویم، هرکلی ورته ویم. ډېره شکریه ادا کوم او هغې له به هم مبارکي ورکوم، خو د دې د تعداد ته چې ګورم او د دې د اخلاص ته چې ګورم نو زما دې مبارک شي او ستاسو دې مبارک شي چې الله تعالی نن موږ له داسې ښکلې ملګري راکړل. په دې شمولیت کې به زما ملګرو کوششونه کړي، جرګې به یې کړي، خواري به یې کړي. زما کومو ملګرو، کومو مشرانو، کومو کشرانو، تنظیمي ملګرو، کارکنانو چې په دې شمولیتونو کې کوششونه کړي دي، زه د پارټۍ د هغې ملګرو دې کردار ته خراج تحسین پیش کوم. د هغې مشکور یم، شکریه ادا کوم، ځکه چې ما نن زما یو مشر دلته خط راکړ او ما ته یې وی چې پاکستان به هم بچ کوو خو اول به پښتونخوا بچ کوو. بلکل زما مشره، اول به پښتونخوا بچ کوو، اول به پښتانه بچ کوو. خو چې پښتونخوا بچ کوو او پښتانه بچ کوو نو اول به پښتانه یو کوو، اول به پښتانه یو کوو. څو پورې چې پښتانه بې اتفاقه دي، څو پورې چې پښتانه یو نه دي، موږ نه پښتونخوا بچ کولی شو، نه موږ پښتانه بچ کولی شو، نه موږ د پښتنو حق ګټلی شو، نه موږ په خپله خاوره باندې امن راوستی شو. زه نن تاسو له دا یو تسلي ضرور درکم، زما په دې غیر موجودګۍ کې کیدای شي تاسو څه کمی محسوس کړي، کیدای شي داسې څه حالات او واقعات راغلي چې تاسو په هغې لږ دردېدلې، پریشانه شوې. زه نن دې له راغلی یم چې دا سره جنډه ده، دا باچاخاني ده، دا 100 کاله تاریخ لري. هیڅ فکر ونه کې، هیڅ فکر ونه کې، هیڅ فکر، هیڅ یره، هیڅ پریشانی نه. انشاءالله میدان ته روتی یې، میدان ته در سره روتی ما او په دې میدان کې به در سره ولاړ یم او تش نن دلته په دې حال کې نه، په دې ټول سوات کې به در سره ګرځم او په دې ټول سوات کې به په پښتنو جرګې کوو. انشاءالله چې الله ته منظور وي نو زما د دې نه پس چې څنګه نن دلته یو جرګه کوم، داسې یو جرګه به انشاءالله په بر سوات کې کوم. انشاءالله 10-12 ورځو کې دننه او انشاءالله چې هغې کې 10-12 ورځې تېرېږي نو که الله ته منظور وي نو بیا به کبل ړخته یو جرګه کوم. او دغه شانتې چې زما د سوات سپینګیري مشران او ځوانان او بچي کوم ځای ضرورت محسوس کوي تاسو به حکم کوئ او چې کوم ځای پښتانه یو کوئ انشاءالله هر ډګر او هر مقام ته ورته حیدر حاضري کوي. زه نن زړو خبرو له نیم راغلی، دلته زما ملګرو دی الله عزت وکړي هغې د سکولونو ذکر وکړو، یونیورسټو ذکر یې وکړه، د کالجونو ذکر یې وکړه. زه نن هغې خبرو له نیم راغلی، زه نن دې له نیم راغلی چې زه تاسو ته دا ووایم چې اوس به مانه امیدواران خفه شي، خو زه دې له نیم راغلی چې زما مقصد تش نن دا دی چې تاسو ووایم چې ما له امیدواران کامیاب کړئ. نه، زه دې له نیم راغلی تاسو ته، زه نن دې له راغلی
چې زما په وطن یو ځل بیا اور بلیږي، دا اور مړ کول غواړي. زما وزارت او ممبر وروسته پکار دی، اول می امن پکار دی، ترقی میں پکار دا، ودانی میں پکار دا، اور دا پختنو یو روخانه مستقبل میں پکار دی. زنن دی لراغلیم چې کور په کور کلی په کلی په پښتنو جرګې کول غواړي. زنن دی لراغلیم چې کوم خلکو لا په جرګه ځو هغې له به م عزت ورکو، هغې ته به هم د قدر په نظر ګورو. خو زه د ځان په شانتې واکدارانو ته دا ویم، زه د ځان په شانتې عهدهدارو ته دا ویم، زه هغه خلکو ته دا ویم چې کومو خلکو ته پارټۍ عهده ورکړې ده، حیثیت یې ورکړی دی، مقام یې ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی. زه ځان ته هم ویم او هغه ذمهوارو ملګرو ته ویم چې چا له په جرګو ځو هغې له به عزت ورکوو، او د هغې نه مخکې اول د پارټۍ د کارکنانو له د ملګرو له د خلکو له عزت ورکول غواړي. ستاسو اعتماد، ستاسو مرسته، ستاسو ملګرتیا او ستاسو د تعاون نه بغیر منزل ته رسیدل ممکن نه دي. او بیا په داسې حالاتو کې او په داسې وخت کې چې دا نن زمونږ په ملک کې کوم حالات دي، زه به تاسو سره ضرور که تاسو اجازت کوئ او لږ نور صبر کولی شئ او برداشت کې وي، نو زه به ضرور دا غواړم چې زه نن د دې خطې او د دې ملک په حالاتو تاسو سره لږه مختصر خبره وکړم. ځکه چې دلته کې نن سوالونه هم ډېر دي او مسلې هم ډېرې دي. بعضې سوالونه زما د وطن، زما د خاورې او زما د صوبې سره تعلق لري، او بعضې سوالونه بیا د دې ملک سره او د دې خطې سره تعلق لري. اول خو تیرو څو میاشتو داسې په سوات کې چې د سوات د اولس کم تشویش، کم پریشانی، کم مشکلات، د دې حالاتو په رڼا کې چې یو ځل بیا دا محسوس کېدله چې خدای مکه هغه تباهي یو ځل بیا را روانه ده چې کومې تباهۍ سره تاسو یو ځل مخامخ شوي. او زه نن د سوات اولس ته سلام پیش کوم، اولس ته، ټول اولس ته، چې هغې د امن دپاره، د خپلو بچو د روښانه مستقبل دپاره هغې د چا په تمه کې نه ناستل، هغې په خپله میدان ته راووتل، هغې په خپله د امن دپاره آواز پورته کړ، هغې په خپله د امن دپاره میداني شو. همدغه جذبه پکار ده، همداسې حوصله پکار ده. او نن د عوامي نشرو پارټۍ د اړخه زه ضرور د سوات ولس، د ملکن ډیویژن ولس او د پښتونخوا ولس ته دا ویل غواړم چې مستقبل کې موږ چا سره ملګرتیا کولی شو، مستقبل کې او را روانو ورځو کې چا سره موږ یو سیاسي تړون جوړولی شو، سیاسي اتحاد به جوړیږي او که نه، انتخابي اتحاد به جوړیږي او که نه. زه نن د سوات په خاورې ولاړ، د سوات د ولس په موجودګۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د اړخه نن د پښتونخوا او د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته، مشرانو ته او ریاست ته خپل پیغام رسول غواړم، خپله خبره ورته رسول غواړم چې زه څه غواړم او د ملګرتیا دپاره زما شرایط څه دي. وزارت مې شرط دی؟ نه.
وزیر اعلی کرسی بیا غواړم؟ نه. سینټ غواړم؟ نه. اقتدار غواړم؟ نه. څه غواړم؟ ټولو نه اول زه د پښتنو په وطن امن غواړم. زه د پښتنو په خاوره باندې امن غواړم. امن غواړم. څه غواړم؟ څه غواړم؟ دا چې زما د بچو زما د سپین ږیرو زما د ځوانانو بې ګناه وینه توی شوې ده. زه د خپلو بې ګناه خلکو وینه نوره نشم برداشت کولی. زه د بې ګناه خلکو قتل عام نشم برداشت کولی. زه نور سازشونه نشم برداشت کولی. زه نور تکلیفات نشم برداشت کولی. نو چې هر سیاسی جماعت او هر سیاسی لیډر د امن خبره کوي او تش په خوله نه کوي، په عمل کوي، او زما په پښتنې خاورې او زما د وطن د امن خبره کوي، وروره که تور دی او که سپین دی، که هر څوک دی او هره پارټي ده، د امن دپاره د عوامي نیشنل پارټي او د باچاخانې دروازې هر چا ته کولاو دي. زه ذاتي فایده نه غواړم. زه د خپل قام حق غواړم. زه د پښتنو برخه غواړم چې اتلسم ترمیم او NFC اوارډ کې کم وسایل ما ګټلي دي، زه په هغه وسایلو خپل اختیار غواړم، او چې کم وسایل او کم اختیار زما نن هم د مرکز سره دی، زه د مرکز نه د خپل کام هغه وسایل هم غواړم او خپل اختیار هم ترې غواړم. زه د خپلو بېروزګاره بچو دپاره روزګار غواړم. زه د سکول نه بهر د خپلو بچو دپاره سکول غواړم. زه د هسپتال نه محرومه د خپلو مریضانو دپاره هسپتال غواړم. زه د یونیورسټو نه بهر د خپلو بچو دپاره یونیورسټي غواړم. او زه د روزګار نه محرومه د خپل بېروزګاره پښتنو دپاره روزګار غواړم. زه په دې یو لویه ډوډۍ کې د خپلو بچو برخه غواړم. زه د پنجاب برخه نه غواړم. زه د سند برخه نه غواړم. زه د بلوچ برخه نه غواړم. په دې ډوډۍ کې چې کوم د پښتون د بچي برخه ده او پښتون ترې محروم دی، زه دغه برخه غواړم. زما دا سیاست دی، زما دا نظریه ده، زما دا ایجنډه ده، زما دا مطالبه ده. که پیپل پارټي را سره مني نو میدان ته رشي، که مسلم لیگ مني را سره میدان ته شي، که مولانا صاحب مني نو را میدان ته رشي. زه به دا ووایم که PTM را سره مني نو بلکل هغې ته هم تیار یم. زما پکې خپل پردی نشته. زما پکې ذاتي خوښه او ناخوښه نشته. چې کوم سړی ما سره د پښتون د خیر خبره کوي او د کوم سړي سره او کومې پارټۍ سره د پښتنو وداني او ترقي زه یقیني کولی شم، نو زه هغوی ته وایم چې راځئ زموږ دروازې کولاو دي. یو خبره وضاحت سره کول غواړم چې عوامي نیشنل پارټي په سازشونو کې یقین نه ساتي. بچې که تاسو جنگ له راغلي نو بیا مهرباني وکړئ د هال نه بار شئ. کښېنئ بچې. عوامي نیشنل پارټي په سازشونو کې یقین نه ساتي. او اوس دا خبره زما ډېره په غور واره. ما ته هغه ورځ چا وی چې جي د عمران خان سره څه چلو شو. یو کلي کې یو سړی و، هغه غریب
ډېره په خوارۍ زارۍ باندې یو میخه ساتلې وه او یو وخت داسې راغی چې هغه میخه منډۍ ته بوتله چې دا میخه زه خرڅه کړم چې کومه میخه هغه اغشتې وه هغه پاللې وه هغه ساتلې وه روان یې کړه میلې ته د خرڅ دپاره نو په لار کې په یو غل پېښ شو لکه چې په موږ باندې په 2013 او 18 کې پېښ شوی نو هغه سړی ساده سړی و میخه یې پټه کړه او پردی میخه یې بوتله وخت تېرېده څه وخت پس دغې غل سوچ کړی دی چې راځه دا خبره خو زړم شوه او د خلکو بیره شوي مي راځه چې دا میخه اوس زه بوځم او خرڅه یې کړمه چې څه فایده ولټوم هغه میخه روانه کړې ده او په لار کې په هغه یو غل باندې بل غل پېښ شوی دی نو هغه نه هغه میخه هغه بل غل پټه کړه دا ډومبنی غل ډېر پریشانه کور ته واپس راغی او کور کې ښځې تپوس وکړه چې سړي میخه دې خرڅه کړه وی او ښځې خرڅه مې کړه د ښځو خو له خیره هر څه کې کاري نو ښځې بیا تپوس وکړې چې سړي په څو دې خرڅه کړه نو ورته یې وی چې ښځې ډېر تپوسونه رانه مه کوه ستړی ستومانه یم خو چې بس په څو مې اغوستې وم په هغه مره مې واپس خرڅه کړه نو عمران خان صاحب هم چې دا میخه په څو اغوستې وه نو هم پاک یې خرڅه کړه واپس هم پاک یې خرڅه کړه ځکه چې ما خو ورته دا نو ویلې چې جنرال پاشا ځان سره ملګری که او پارټي جوړه که ما پې دا جرګه کړې وه که تاسو ورته ویلو ما ورته دا ویلو چې د جنرال پاشا نه امداد والو جلسې وکړه ما ورته دا ویلو چې ISI استعمال کا او پارټۍ ته خلک راوله ما د جنرال ظهیر الاسلام سره ملاو کړو ما دله د درنې مشوره ورکړې وه 2018 کې هغه بې انصافي د سره شوې وه که موږ سره شوې وه هغه دانګلي زموږ دپاره چا کړې وه او که ده دپاره یې کړې وه د چا په وینا باندې نواز شریف جیل ته تلو د چا په وینا د نواز شریف لور هم هغه سره ګرفتاره شوې وه چا دا ویلو چې زه به یې د جیل نه ایر کنډیشنر ورکوم چا دا ویلو چې دې کې به یو قسم باندې د جیل نه بهر نه راوځي چا به د ایجنسو په ذریعه باندې خپل ممبران اسمبلی ته په زور راوستل د بجټ د ووټ دپاره د چا په اشارو به د سینټ ووټ ورکړی ده چا به د هر مشکل اسانو چا به د هر ګن پاکو زه بالکل د دې خبرې مخالف یم چې ادارې د په سیاست کې مداخلت وکړي خو تش دومره تپوس ته کوم چې ستا په حق کې مداخلت کیږي او تعالی کرسۍ درکوي نو هغه حلاله او چې ته د کرسۍ نه کوزېږي او مداخلت کیږي نو هغه حرامه چې تعالی کرسۍ درکوي نو باجوه بیا ټیپو سلطان دی او چې تا نه کرسۍ ځي نو باجوه بیا میر جعفر او میر صادق دی چې تا نه کرسۍ ځي نو کله د امریکې خط د جیبه راوباسي او کله یې جیب کې دننږدي کله امریکې سره دشمني کوي او کله امریکې سره دوستي کوي د
د ورځ په رڼا کې د فوج سره جنگ کې او د شپې په رڼا کې د صدر په کور کې باجوه سره ملاقاتونه کې او مینتونه ورته کې. زما پښتنو ته، زما د قام بچو ته، پردو بچو ته، کارکنانو ته وې چې په فوج حمله وکړي او خپل دوه زامن دې په لندن کې کېنولي دي چې فوج سره جنګ کوي، نو اول د خپل دوه زامن راوله دي ته ووایي چې جنګ ورسره وکړي. زما اختلاف په دې دی چې یو سړی به وایي چې زما په حق کې فوج مداخلت کوي نو بیا ټیک کوي، او چې زما خلاف حرکت کوي نو هغه غلطه کوي. زمونږ موقف سره، زمونږ موقف دا دی چې سیاست د سیاسي خلکو کار دی او حکومتونه جوړول او ختمول دا د پروردگار د ذات نه علاوه د بل هیچا اختیار نه دی، دا د ولس اختیار دی، دا د قوم اختیار دی، دا د عوامو اختیار دی. د میخې یار خو هم سنډی، د میخې یار خو خامخا سنډی. نو دلته کې عاصم خان په خپل تقریر کې وویل چې زمونږ په نصیب یو وزیر اعلی ختلی و. عاصم خان شکر الحمدلله کم از کم عوامي نیشنل پارټۍ ته دغه تکلیف نشته دی، کم از کم د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکن سترګې نه ټیټې دي، نه به زه چا ټیټېدو ته پرېږدم که هر څومره سخته راځي. د عوامي نیشنل پارټۍ، د عوامي نیشنل پارټۍ، عاصم خان د عوامي نیشنل پارټۍ او ستاسو په نصیب هغه وزیر اعلی نو رسېدلی، ستاسو په نصیب دا وزیر اعلی رسېدلی او دا به سره تر اخره پورې ولاړ. انشاءالله دا خو ډیره عجیبه خبره ده وروره. یعنې ټیک شوه زما د عمران خان او تحریک انصاف سره ډېر نظریاتي اختلافات دي، ملک نه نقصان ورکړی دی، په دې مې ورسره اختلاف دی، د خپل سیاست دپاره د ملک معیشت غرق کړی دی، په دې مې ورسره اختلاف دی، دهشتګردو سره یې روغې کړي دي او دهشتګرد یې واپس ماته آبادول، په دې مې ورسره اختلاف دی. 9 کاله ورته ملو، 9 کاله کې زما صوبه د خپلو وسایلو نه محرومه پاتې شوه، په دې مې ورسره اختلاف دی. خو زه پرویز خټک او محمود خان نه تپوس کوم چې تاسو سره یې څه بد کړي، دی نه تپوس کوم چې دومره بېخوندي، دومره بېخوندي، دومره کمزوري، یا سړیه د نیب یو فایله مو کته نه بس دغه زور ستاسو دکه چې پارټي دله عزت درکړي او مشري درکړي او په هغې خوشحالېږو نو خوشحالېږه، خو چې په پارټۍ او په کارکن د سخته راشي نو بیا به هغه کارکن او پارټۍ سره په سخته کې ودرېږي، بیا به تېښته نه کوې. او که د چا دا خیالي چې ډېر په اسانه به ورته بیا اقتدار میلو شي، نو دا ټټوري په سوري وتړي. هوښیار سړی په یو موږي یو ځل ډغره خوري، یو ځل دغه ډغره موږ یو ځل خوړلې ده، بل ځل موږ دغه ډغرې خوړلو ته تیار نه یو. انشاءالله دلته کې د میډیا وروڼو مال 3 سوال راکړل چې ته په خپل تقریر کې د دې خبرې جواب وکړه، او سوالونه په اردو کې دي او غالبا دی مانه جواب هم په اردو کې غواړي. زما وروره زه خو په پښتو کې جواب ورکم، خو لومبنی سوال د الوي باره کې دی، نو الوي به په پښتو څوک پرې وایي، الوي له پښتو ورځي
नोज़क मजबूरन बज़ मुख्तसर खबर तशदाउकम ददी रुमने सवाल दादे सदर पाकिस्तान के हालिया बयान को आप किस नज़र से देखते हैं और आप इसको मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह समझते हैं? सदर मुमलिकत साहब, आप एक साथ दो किश्तियों में सवार होना चाहते हैं और एक साथ दो किश्तियों में जो भी सवार होना चाहता है उसको एक किश्ती भी नसीब नहीं होती, वो हमेशा डूब जाता है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कानून बड़ा वाज़े है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में कुछ तरामीम की गई। वो तरामीम पहले सेनेट से मंजूर हुई, उसके बाद कौमी असम्बली ने उनको मंजूर किया और फिर वो सदर मुमलिकत के पास तरामीम चली गई, उनकी मंजूरी की रही है। अब पहली बार जब कोई भी कानून सदर के पास असम्बली से पास होकर जाता है तो सदर साहब दो काम कर सकते हैं, या दस्तखत करके उस पर वो मंजूरी दे देते हैं, या जो उनको एतराज़ होता है उस पर अपने एतराज़ात को वो नोट के साथ भेज देते हैं कि इस कानून साजी पे मेरा एतराज़ है, ये एतराज़ात है, लिहाजा इसको मैं वापस भिजवा रहा हूँ। अब यहाँ पर सदर साहब ना दस्तखत करते हैं और ना उस पर अपना एतराज़ रिकॉर्ड करते हैं और जानबूझकर 10 दिन तक उसको रोके रखते हैं ताकि वो दोनों किश्तियों में सवारी कर सके। और 10 दिन बाद जब वो कानून बन जाता है और कानून बनने के बाद उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो फिर सदर साहब को ये याद आता है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। सदर से दा से कार कड़े दिवस दे समरी के छे अगर न बांग वेले देवनी आ गया छोरे तिजम के पसादा टको के पोए पर सदर साहब रियासत को भी नाराज नहीं करना चाहते और इमरान को भी नाराज नहीं करना चाहते। सदर साहब, अब आपको इमरान और रियासत में से एक का फैसला करना होगा। अगर आप इमरान का साथ देते हैं तो खुल के साथ दें, खुल के साथ दें, और अगर आप रियासत का साथ देना चाहते हैं जैसे कि आपने दिया 10 दिन तक इन बिल्स को रोककर, तो फिर भी सदर साहब खुल के साथ दें, मेहरबानी करके ये ना करें कि कौम को गुमराह करने की आप कोशिश करें। इसलिए हमारी नेशनल पार्टी ये समझती है कि सदर मुमलिकत ने बदकिस्मती से ये सब कुछ जानबूझकर किया और वो इनकार ना एक को कर सके ना दूसरे को कर सके, और उन्होंने सदर के ओहदे को एक मजाक बना के रख दिया है। सदारत के मनसब का एक अब मजाक बन गया है। दूसरा सवाल इसका था कि जी इलेक्शन कब होंगे। अब सबसे पहले तो मेरा कम से कम ये मुतालबा था और है कि मुल्क में आईन के मुताबिक हर कीमत पर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और मैं आज भी ये मुतालबा करूंगा। लेकिन मुझे हैरत होती है, मैं उन लोगों पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो सीसीआई में मौजूद थे, वो सियासी जमातें जिनकी सीसीआई में नुमाइंदगी थी, हमारी तो नहीं थी, मैं नहीं था उसमें, जिन लोगों ने सीसीआई में मर्दमशुमारी को मंजूर किया, वो आज किस मुंह से इलेक्शंस की ताखीर की मुखालफत कर रहे हैं। इलेक्शंस तो उसी फैसले की वजह से आज ताखीर का शिकार हो रहे हैं। अब नए मर्दमशुमारी के मंजूरी के बाद अब हल्का बंदियां होंगी, और शायद स्वाद के लिए एक खुशखबरी उसमें है, आपके 7 सूबाई हल्के थे, इंशाल्लाह अब नई हल्की बंदियों के बाद 8 सूबाई हल्के होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर फरवरी में जाकर इलेक्शंस होंगे और होने चाहिए।
लेकिन इलेक्शंस की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और नहीं मैं उनकी अहमियत से इनकार कर रहा हूं। लेकिन आज स्वात में खड़े होकर कम से कम ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शंस के लिए आया इस वक्त हमारे पास साजगार माहौल दस्तयाब है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरे कारकुन, मेरे ओहदेदार, मेरे उम्मीदवार एक आजादाना और पुरअमन माहौल में इलेक्शन लड़ सकेंगे? इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा? मुझे कोई अमन की यकीन दहानी कराएगा? मुझे इलेक्शंस चाहिए, वक्त पे चाहिए, आईन के मुताबिक चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शंस के नतीजे में मेरे पुख्तूनों का खून बहता है तो मैं अपने पुख्तूनों का मजीद खून बहाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पहले अमन चाहिए। दूसरी बात, पुख्तूनख्वा के साथ जो वादे किए गए थे 18वीं तरमीम के नतीजे में, आखिरी एनएफसी अवार्ड के नतीजे में, आज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इख्तियार हमें दिया गया था वो इख्तियार हमसे वापस क्यों छीना जा रहा है? जो वसाइल हमारे हैं वो वसाइल हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? जो गैस, कुदरती गैस पुख्तूनख्वा की है वो कुदरती गैस पुख्तूनख्वा को क्यों नहीं दी जा रही? और जो बिजली मेरी है वो बिजली मेरे सूबे को क्यों नहीं दी जा रही? आज बहुत सारे हमारे खदशात हैं, उन खदशात को दूर करना होगा, उन खतरात को दूर करना होगा और उसके साथ साथ बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना होगा। आखिरी सवाल इनका था, ओहो बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, ये तो उसको खुद भी नहीं पता, मुझे क्या पता है। ये कह रही जी कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। अब मैं आपको भाई क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं उनके मुस्तकबिल के हवाले से। हां, अगर किसी का मुस्तकबिल देखना हो तो उनका माजी नहीं भूलना चाहिए और उनके हाल पे भी जरा नजर रखें। मेरा जवाब आपको यही होगा कि माजी की बात तो बाद में होगी, इससे पहले और आज जो उन्होंने बोया है, जो भी बोया है, सबको पता है उन्होंने क्या बोया है। जो भी उन्होंने बोया है मुस्तकबिल में इंशाल्लाह वो उसको काटेंगे। जैसे करेली दी अबरीली। बाकी हां, मुझसे पहले भी ये सवाल हुआ था कि जी क्या आप इसके हक में हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए? क्या इसके हक में आप कि पीटीआई को इलेक्शन से दूर किया जाए? मैं बादशाह खान बाबा का पैरोकार हूं। मेरे बुजुर्गों के साथ जो हुआ, मेरे साथ जो सलूक हुआ, मैं क्यों कर चाहूंगा कि किसी और के साथ वो? मेरे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन किसी भी सियासी जुमात पर पाबंदी के हक में मैं नहीं हूं। मेरे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन हर सियासी जुमात को और कारकुन को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन में अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दे। हां, ये जरूर है कि ये मुल्क अगर चलेगा तो ये आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क कुछ सालों तक किसी की जाती ख्वाहिशात पे चलाया गया, अब ये मुल्क उनकी जाती ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकता। ये आईन और कानून के मुताबिक चलेगा और मुस्तकबिल का पता अभी आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो मेरे ख्याल से शायद यही सिलसिला होगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर,
कभी जाहिर कभी गायब। अब गायब से आगे मैं नहीं जा सकता। मरगरो मशरानो नन रिशाद आला चे पसवात के डेरा गर्मी दा कना او ما چرته په ټول عمر کې پسوات کې دومره ګرمي نه ولیدل، خو حقیقت ته وایم زه وختي او 2 منټه لپاره د سفرانه مونږ لپاره د حال نه بار وتلم د کمرې ته شونتش د کمرې ته یاره دومره ښکلی خوشګوار موسم او تاسو سوچ نشئ کولی. اصل کې د موسم ګرمي کمه ده، دا ستاسو د جذبې ګرمي ده. دا دلته چې کومه محسوس کوئ دا ستاسو د جذبې ګرمي ده، دا ستاسو د مینې ګرمي ده، دا ستاسو د خپل نظریه او د خپل سوچ او د خپل فکر سره د وفادارۍ ګرمي ده. دا هغه ګرمي ده او زه په دې ګرمۍ فخر کوم او زه په دې ګرمۍ باندې د الله تعالی شکر ادا کوم چې شکر الحمدلله خدای راله داسې غیرتي ملګري راکړي. تیار اوسئ او تیار یم، تیاری کوئ او تیاری کوم، میدان جوړوئ میدان ته تیار یم، وخت دی اطلاع کوئ او چې کوم وخت او د کوم ځای اطلاع کوئ هغه ځای ته به درته انشاءالله حاضر یم که خیر انشاءالله. او یو خبره آخر کې دا ډېرې ضروري خبرې دي دواړه. دې وخت کې ممبر سازي شروع ده که نه، د پارټۍ ممبر سازي یادوم. مهرباني دا وکړئ 30 ستمبر نه مخکې خپله فارم سازي مکمل کړئ، یعنی تقریبا 40 ورځې پاتې شوې. اکتوبر د 1 تاریخ نه به د ویلیج کاونسلو تنظیمونه جوړېږي او د تحصیلونو تنظیمونه به جوړېږي. د نومبر په میاشت کې به د ضلعو تنظیمونه جوړېږي او د دسمبر په میاشت کې به اول د صوبو تنظیمونه جوړېږي او کوشش به کوو چې د دسمبر آخر ته مرکزي تنظیم جوړ شي انشاءالله. او یو خواست به کوم، زما پکې خپل پردي نشته، خو یو خواست به کوم کار له سړی وګورئ، سړي له کار مه ګورئ. کار له سړی وګورئ، سړي له کار مه ګورئ. د مشرانو موجودګي ډېره ضروري ده د دعا او رهنمایۍ لپاره. خو زما ذاتي دا کوشش او خواهش دی چې تنظیمونو کې ورکړئ موقع دې ځل دې بچو له، دې کشرانو له، دې ځوانانو له مخکې کېږي. مخکې کې دا ځوانان نه به ټول عمر تاسو دلته یو، نه به ټول عمر زه دلته یم. یو ورځ به ستاسو هم رخصتي ده او زما هم ده. راځئ چې په خپل ژوند دا خپل ځوانان مضبوط کړو، راځئ چې په خپل ژوند د خپلو ځوانانو د خدمت او د نمایندګۍ هم وکول. او یو د سوات موټروې په حواله ما نن سهار مشرانو سره واده کړې وه. زه د سوات د موټروې یا د سوات د یو د ودانۍ او د ترقۍ د منصوبې نه خلاف یم نه د مخالفت سوچ کولی شم. د سوات د آبادۍ او ودانۍ لپاره چې هره منصوبه راځي او هر څوک یې راوړي او د سوات پکې خیري، زه هغې ته د قدر په نظر باندې کوم. نو زه د موټروې مخالفت نه کوم، خو چې کوم متاثرین دي دا غوښتنه فوري طور د صوبایي حکومت نه کوم چې هغه متاثرینو سره دې کینی، د هغې خبره دې واوري او د هغې جایز مطالبې دې فوري طور تسلیم کړي. او د دې موټروې الاینمنٹ که موجوده الاینمنٹ نه بهتر الاینمنٹ وي او هغه الاینمنٹ فایدهمند وي
اوم د منصوبې دپاره اوم د ولس دپاره نو پکار دا ده چې په متبادل الایمنټ باندې حکومت غور وکړي. او درېیمه خبره چې د ځمکې کم قیمت مقرر کیږي نو قیمت دی د موجوده مارکیټ ریټ په حساب مقرر شي. مالکانو ته دی د موجوده ریټ په حساب باندې قیمت مقرر شي. دا غوښتنه او دا مطالبه زه د عوامي نیشنل پارټۍ راړخه کوم. او بیا به دا ووایم چې موټر ویم غواړو، یونیورسټي هم غواړو، ترقي هم غواړو، وداني هم غواړو، خو که چېرته زما د ولس حقوق متاثره کېږي نو د هغې حقوقو دپاره به هم ضرور اواز پورته کوو. زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم او انشاءالله که الله ته منظوره وي 12 ورځې پس به بیا په سوات کې ملاقات کېږي. ډېره مهرباني.